او مسافر مه وژنئ خاوندانو ګرانه ای په ځان کدن کې دا وطن ارمان کوي نه وي په غم پیدا په غم کې لو شوم اوس رالیږه په غم لړلي کاغذونه قصابته بربدي مات شي او زما اډوکي بېلتانه وچ کړي دینه مرګیا مره زله ځوان یم او که زوړ مې ویني د جانان د غمه یمه لاول مې نوې واسي وایم او زما وړې نتکی له جوړ که جالبونه کپا ماره می چړګو دې ما بخانه کړې ده د دې قابل یم در سره می یارانه کړې ده کپا ماره می چړګو دې ما بخانه کړې ده د دې قابل یم در سره می یارانه کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم زه یم شهاب خان او تاسو ګورئ دا وخت mp.news.pk ګرانو کتونکو دنیا ده په دې دنیا کې قسمه قسمه خلق شته قسمه قسمه مخلوقات شته په دې مخلوقات کې یو قسم مخلوق دی چې هغې ته اشرف المخلوقات ویلی کېږي خو بیا هم په دغه اشرف المخلوقات کې داسې خلک شته څوک شلیاني څوک ګوډیاني مطلب د چا لاس نه د چا خپې نه نو په دغې مخلوق کې زموږ سره نن یو داسې کس ولاړ دی داسې کس سره به زه تاسو میلاوم چې د هغه عمر تقریبا 42 سال دی او قد یې تقریبا د 3 کالو د ماشوم په منځ کې دی نو زه به صرف د خپل پروګرام زما د پروګرام چې کوم مقصد دی او کوم مطلب دی چې محنت څوک کوي او څوک کار کوي څوک مطلب اوس داسې خلک هم شته چې هغه یا لاسې ګوډي یا لاسې مات یا خپه هغه سوال کوي خو محنت څه شی دی دا به زه تاسو ته ښیم د پزلامین کم چې د ګرتۍ اوسېدونکی دی 42 سال عمر دی خو چې د هغه قد تاسو وینئ نو تاسو به حیران پاتې شئ ښه قدرمنو کتونکو ما چې تاسو ته کم نوم واخیستو پزلامین کم چې د ګرتۍ سره تعلق لرونکی دی د دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا دوی څومره محنت کوي دوی کار څه کوي نو السلام علیکم پزلامین وعلیکم سلام څنګه خیر دی دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی او تو د کم پوره تعارف را سره خپل وکړه زما نوم پزلامین دی او په ګرتۍ کې اوسېږم او بس زمینداره ځان خپله کوم او واته میخ ساتم ستاسو عمر څومره دی 42 سال 42 سال عمر دی ښه او کار څه کوې زمینداره کوم او واته میخ ساتم واته میخ ساتم ښه دا راته ووایه چې دا زمینداره د څومره وخت نه کې دا بس د نیکه د وخت کوم نو د نیکه د وخت نو په دې کې درته څه مطلب چې تو داسې څه پیټې چوتې یا وزن چوتې که نه نو په دې کې درته څه تکلیف شته ستاسو قد خو ډېر زیات وړوکی دی نه هېڅ تکلیف راته هم نشته هسې څومره وزن چوتولی شي بس 15 14 دړې وړم ښه وړی شي ښه په زمینه دا راته ووایه چې واده دې کړی دی او که نه نه مې دی کړی ولې دې نه دی کړی څه وجه ده پلار مې قد کې وړوکی نو دا راته ووایه چې ستاسو د پلار قد چې دی هغه هم ستاسو په شان دی که نه هغه برابر دی نه هغه لوی دی لوی دی په ستاسو په خاندان کې نور داسې څوک وړوکي قد والا شته نه صرف تی زه یم او یو بل ورور دی نو هغه بل ورور دې واده کړی که نه نه هغه نه دی کړی نو اوس څه به وې لکه واده کول غواړئ چې وړه خو مې کېږي خو پلار نه کوي نه نو پلار دې واده ولې نه کوي قد کې وړوکی دی
نو داسې څه دوایي یا څه علاج نشي کېدی چې ستا دا قد پې غټ شي؟ نو دوه درې پیرې پې خور ته بولو ها وی بس دا خدای پاک کار دی او ها. نشي بیان لکه څه پکې نه کېږي. ګرانو کتونکو تاسو د دوی خبرې اترې هم واورېدې، تاسو د دوی چې دا کمپن دی ښه مصرې کولی شي، ښه خوږ اواز هم دی. زمونږ د پروګرام مین مقصد او مطلب صرف او صرف دا دی چې تاسو د ده په اوږه دا لور لیدی شئ، چونکې د ده قد داسې خلکو ته لګي، داسې معلومیږي چې دا خو یا د 4 کالو ماشوم دی یا د 15 کالو ماشوم دی. 40 سال 42 سال والا چې نن سبا هم کم خلک دی، کم سړي دی، هلکان دي، هغوی تاسو یقین وکړئ چې څه ویم چې د ده په شان وزن چوت کړي او څه ویم چې د ده په شان محنت او کار وکړي. صرف او صرف محنت پکار دی، سوال او خیرات غوښتل نه دي پکار. ول می نوې واسی وایم او زما وړې نت کیلا جوړ کا جنبونه ماشومي زر زر را لوهېږه لکه د سروي را خورېږه زړه مې در پسې وران دی زما د سرې ډولۍ ارمان دی.